پکار ده چې د الله د نبی د حالت انسان بار بار په مجلس کې بیان کړي، ځکه دا زمونږ دین دی او دا زمونږ نبی دی او زمونږ د ایمان په هغه وخت کې ایمان جوړیږي تر څو پورې د خپل نبی نه پوي وي. کچېر دغه نه مونږ پوي نو کڅومره داوی مونږ د یو چته محبت وګنه مونږ به دروغجنو او زمونږ ایمان به تقوی په طرف باندې روانيږي نه. د سلفو طریقه دا و چې په مجلسونو جوړول او د رسول الله حالات به کې تشریح کول صحابه او تابعین به خاص کر ذکر د الله نبی دنیا نه رخصت شو چې دا رقم انسان او د اخلاق او د اعمال او عائشہ رضی الله عنها دا خبره نقل الله وی چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله او د عمر صاحب تذکرہ نه کېږي د مجلس کې به خیر نه شرطه. عمر صاحب الله د نبی ملګری دی او د رسول الله تعلیمات غلو ور نقل کړی شي دي نو د حالاتو تشریح ده بینه د رسول الله د حالاتو تشریح ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څنګه فرمایي چې اسلام نه دی مگر عمر او عمر نه دی مگر اسلام. دومره اوچت انسان د دې باره کې مناسب ده چې انسان جدا جدا کتابونه پیدا کړي لکه شفاء القاضي عیاض، اسد الغابه، ابن کثیر د البدایه والنهایه په اول کې د رسول الله حالات ذکر کړي دي او خاص کر نظرۃ النعیمه تفسیری حالات زمونږ د نبی تشریح او تحلیل کړي. زمونږ زوجه سیرت په لوی ماخذ نظرۃ النعیمه بلکې مهم کتاب د رسول الله د سیرت لپاره قرآن دی. انسان چې کله د اول نه قرآن تر اخره پورې وګوري نو زموږ د نبی شخصیت به موږ لره معرفي کیږي چې لکه د اساسو نبی ګوره دغه انسان او د کارونو او د اعمالو د مسله بار بار وې دغه په کار دي. زموږ د سره په مابین کې فرق هم دی چې د قرآن او سنت سره ډېر تعلق نو د محمد رسول الله تذکرہ به بار بار کوله. زمونږ د دنیا سره تعلق دی، اخرت زمونږ نه دی یاد وته دی، قرآن زمونږ نه دی یاد وته دی او د رسول الله شخصیت او د حالت زمونږ نه دی یاد وته دی چې دا څوک دی او کوم ژوند دی تر کړی دی. دا ډېر کم انسانان چې نه تاسو کړی چې د خپل نبی باره کې چې استاد نبی کوم ژوند په مکه کې او کوم ژوند په مدینه کې او بيد نبوت نه مخکې کوم ژوند شاغله دا خبره یاد دی وجه دا چې د سړي د رسول الله سره د محبت کم دی اسه داوی کړی دا او د الله د نبی د شریعت مقصد باندې زمونږ د رسول الله ژوند قبل النبوه و بعده د نبوت نظم مخکې زمونږ نبی څنګه و ورسته الته حالات ورسته. قرآن کې الله عزوجل فرمایي زمونږ د رسول الله بارکه چې دا ما رحمت ذکر کړي د پاره د مخلوق رحمت للعالمین او وش په د اسباب او عالم ذکر کړي د الله د رحمت لیکن په دې ټولو کې یو اساسي سبب چې د هغه زمونږ استاد نبی او دغه دنیا لره تک دا رحمت دی. قضایا شفا کې دا خبره ذکر کړي یو ورځ جبرئیل نه رسول الله ته پوښتنه چې زما بارک رب العالمین فرمایلی دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول مخلوق د لپاره زما د خونه ته سره رحمت رسیدلې دی. جبرئیل ورته ویلي وې مخکې زما سره دا یره و د اخر خاتمه خو لیکن چې کله ما تعالی وحی راوړه او په دې وحی کې د څه خبره وشو امین زما په صفت کې الله ذکر کې نو ما دا معلومه کړه چې د رسول الله رحمت مال راوړه چې زما خاتمه به الله خرابینا یقینا چې رسول الله رحمت دی د ټول مخلوق لپاره. کله چې په مجلس کې د الله د نبی سیرت بیانېږي او یو سړی ورته نشي بیانې دا انسان د الله فضل په ځان باندې وګڼي چې د زمونږ رب العالمین فضل دی چې د محمد رسول الله د تاریخ لا دا غد د ژوند لا قبل النبوه او بعده اغیله کینو ولو بیا ور باندې مونږه بوې کړو
دا بد الله فضل بزام باندې ګڼو او یقیني دا رب العالمین فضل دی چې رسول الله سیرت سره موږ سره به تر او به د قشانه دغه تشریح او دغه تحلیل او دغه حالت معلومول چې موږ سره په دې ژوند کې انقلاب راولي جداواله نظر النعیم کې تقریبا صرف پس لس پیری ذکر شوی د سیرت یو مهمه فائدہ پکې دا ده کوم سړی چې رسول الله سیرت بیانوي واغې لکینی وفيه إشارة إلى محبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدې کې اشاره ده خبره لا چې د دې شریک کامل محبت ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب هغه فرمایي وېته چې کله یو څوک معلومای چې د دې سره محبت نو داغه د شبه باندې به بار بار داغه تذکره کیږي اوړي راوړي و نو د رسول الله سره چې کله مونږ بیانوو به دې مونږ کینو په دین باندې انشاء الله به مونږ له عمل نصیب کې او مونږ محبت د رسول الله سره راشي په دې باندې شکر ایستل بکار دی چې الحمدلله مونږ محبت د محمد رسول الله سره شته هغه مونږ نبی او مونږ امام دی دا د اسلام بنیادی او مرکزی مسله ده چې انسان د محمد رسول الله سره محبت ولري حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي عليه الصلاه والسلام وی هیڅ بداسو کې د ایمان والا جوړیږي نه تر دې پورې چې زور ته د ارسنه محترم نشم حتی یو روایت کې دم راغلی چې داغه د نفسم زور د محترم نشم دغه به ایمان نه عمر صاحب ورته ویل یا رسول الله او به مال د خپل ځن محترمي ټول صحابه دا خبره وکړه هر مؤمن به دا خبره وکړي زمونږ الله په قران کې د زجر په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده چې آیات تاسو د خپل ځانونه د محمد رسول الله د ځان محترم غړي ښکاری هغه د بسنګر کې برخه اخلي او هغه د اسلام د لپاره قسمه قسم تکالیف وچته او تاسو په خلال باندې ناس الله وګوره دا به انصافي ده ظلم دی ناروا ده خبره د دې وجه د ایمان او د اعمال د حلاوت لپاره یو سبب هم دی چې د محمد رسول الله سره محبت سره ولري درسونه کې بار بار بیان شوی دی مخلوق له شکایت نه کو خوښ پرستی بد الله او الله رسول پر رضا باندې وړاندې کوونه د رسول الله سره محبت لرو په دې برځ کې چې الله زمونږ رب دی او اسلام زمونږ دین دی او د محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی د پردیس زنانه په نظر بندو حرام بنخرو د دنیا نه بیرغبتی کو د الله توحید منو د رسول الله سنت به منو ایمان په تقدیر باندې بلرو قیامت باندې نیکه ملګری وزن له انتخابو د رب العالمین د دشمنانو سره بورانه کونو الله بس موږ په عبادت کې خوان پیدا کی په دې اول اسبابو کې یو سبب دا دی چې المحبت مع النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله سره مینا د سره محبت ابه مانوي محبت او حسي محبت د دوړو کې راغلي ده انسان چې کله په دې حدیث باندې نظر ورواچوي چې رسول الله فرمایي پتا شو کې هیڅ د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې چې داغه د نفس نه او داغه د مال نه او د پلار د ارسنه ورته محترم نشم نو به موږ وګورو چې زموږ محبت رسول الله سره څومره دی او زموږ د بیبيانو سره څومره دی او د پلرونو سره څومره دی او د مورګانو سره د ملګرو سره او د دنیا سره به د سړي د ایمان معلومات کیږي د الله نبی فرمایي پتا شو کې ګوره بالکل به ایمان شته نه دلیل په دې باندې چې اورنۍ فائدہ د شرط هغه د رسول الله محبت دیمه فائدہ کله چې انسان د رسول الله سیرت لکینی نو دا په قران کریم باندې پوي ځکه د قران اول نه اخر پورې زمونږ د نبی ټول تاریخ دی دا درجه تاریخ چې بده کې چرته دروغ نشته او د تاریخ د رحمت نه ډک دی نور تاریخونه کې رښتیا او دروغ ټول شته لیکن د قران په تاریخ کې شرط هم دروغ نشته دا ټول رښتیا دي دا خبره یاد ساتئ کم سړی چې قران نه ګوري دای په تفسیر باندې ځان نه پوي نو هغه همیشه د اسلام سره په ټکر راځي لکه معتزله شو د قشن دی متعلق ملګری او کله چې انسان قران لکینی د رسول الله سنت لکینی دا به شرط هم ټکر د اسلام سره ونه وي لبیک ورته وي او هغه عمل کرا ولي
یو فدا اهل المدام ذکر کړی چې بده کې سړی د افراط او تفرید نه بچ کیږي. څه مطلب؟ کله چې انسان سیرت رسول الله وګوري نو دلته د اسلام دشمن معرفي شو، د اسلام بچي به د اسلام د بچي سره د وروري اعلان وکي او د رب العالمین د دشمن سره د دشمنی اعلان وکي، هغه سره به دوستانه کوي او د اسلام د بچي سره به دشمنی به نه کوي. افراط او تفرید نه سړی به بچ کیږي. الوسطیه دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دین د اسلام د استقامت لپاره ډیر اسباب ذکر کړی دي. یو سبب کې وسطیت او معنا د افراط او تفرید نه ځان ساتل، او دا په هغه وخت کې کېږي چې سړی د رسول الله د سیرت سره کینی، هغه ووري چې زمونږ د نبی جهاد سره کم ته، او زمونږ د نبی دعوت سره کم ته، او زمونږ د نبی زکات په کومه طریقه باندې خلک دعوت اول او دغه کور کې ژوند څنګه او د ملګرو سره به څنګه او د رب العالمین سره به ژوند څنګه. دا د رسول الله د سیرت نزد کېږي. نو سیرت دا من طریقه حیات النبی صلی الله علیه وسلم، زمونږ د محمد رسول الله د ژوند تحقیق دې د ویل شي سیرت. د زمونږ د رسول الله تربیت چې هغه د ملګرو تربیت څنګه کړی لري. زمونږ د رسول الله اعمال موږ له تشریکی چې دا اعمال انفرادي کوم او اجتماعي کوم، خلوت کې کوم او ملګرو سره کوم. زمونږ د رسول الله عبادت موږ له تشریکی چې په دې کیفیت باندې دا منځو، په دې کیفیت باندې اخلاق و دلیل په دې باندې چې دا ټول شی نه په هغه وخت کې انسان لزدکیږي چې کله هغه رسول الله د سیرت سره آشنایی لري، هغه لکینی. اهل المدا خبره لیکلې ده کله چې وسړی د رسول الله سره محبت لري، کله پیغمبر تذکرہ په دې مجلس کې لکونه کړه دوشم د سړی بسړی نشي. زګه چې سره محبت ای کلس کرته یا سل کرته داغه تذکرہ تعالی سوکې یې په خپل یاد ته په سړی کېږي نه، داغه جدایي له کلکی ودرېږي نه، بلکې دا بنش برداشت کولی شي هغه زمانه جدا شي. اما چې د چا سره د محبت نه په کلونی کې بل هغه په طرف باندې ستا پروانه ورګري شي، هغه شرط موجود دی که موجود نه ستاسو د ژوند کې بشرط انقلاب وغیرہ را نشي. نو اهل المدا خبره لیکلي د سیرت و انسان به محمد رسول الله په ژوند باندې هغه وخت کې پوي شي چې هغه مخ کې د جاهلیت دوره مطالعه کې هغه وګوري چې رسول الله کله نور راغله د دې خلکو کوم ژوندو، کوم رواجونه و، کوم عادتونه و، کم ترتمونه کې داخله واقع او کله چې محمد رسول الله راغی نو کوم رانه ایراله. عمر صاحب څنګه فرمایي د اسلام په خون باندې نه پیږي مګر هغه انسان چې هغه ول جاهلیت دور کتلی د چې انسان له اسلام د خون ډیر نشه معلومیږي. نو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتک نه وړاندې اول دغه ژوند چې لږ زره تشریف وکړ دا به زموږ د محمد رسول الله د ولادت مسله، به داغه د دعوت مسله، به داغه د دعوت رنگ، به تر قیامت پورې چې کومه مسله موږ پاتې ده. سورہ بقره کې قران کریم کې الله رب العزت محمد رسول الله تذکرہ کوي. مثال په وضاحت کې د رسول الله مثال د څه ولکه یو ځای کې چې تورتمي هیڅ شي نه ویني، لیکن یو رڼا والا سړی راشي او بدیجه کې د رڼا بل کې دی هر سړی له دروازه مو کوي او هغه د اشدار مو کوي او د فرش مو کوي، د خطر شی مرته وکي او د کامیابی شی مرته وکي او د خلکو هیڅ مخالفت وکي د رڼا والا لاړو بل کوټه کې ځان رڼا بل کړه، تاوان د رڼا والا ونه کې بلکې هغه خلکو تاوان وکي چې شی مخالفت وکي. زموږ محمد رسول الله راغی مکه مکه کې د توحید او سنت رڼا بل کړه، د مکه مشرکانو دغه مخالفت وکي هغه لاړو مدینه منوره له مدینه النبی له او باغیزه کې درانه د توحید بل کړه نو تاوان چې وکي د مکه والا وکي. مخکې حالت چې کله انسان معلوم کې به د رسول الله د ژوند په حقیقت باندې کې پويږي، هغه په دې کیفیت باندې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د دې مخلوقات د پیدایش نه وړاندې کان الله رب العزت موجود ولا شيء معه، هیڅوک د الله سره باغه وخت کې نه و. دا قضیه چې د سیرت را شروع کړي شنو بعد دغه نه به په حقیقت باندې پوي
مونږ چې کله پیدا نو د ازمکه واسمانونه پیدا نه و یوازې رب العالمین او د رب العالمین سره به هیڅ شریک نه و ليس معه سوق سره نه و بل نو کې راځي چې ولا غیره د دې وجه 500 کاله مخکې د ټول مخلوقاتونه الله رب العزت قلم پیدا کې واغلي ویل چې اكتبوا لیکا ډېر قیمتي شی دا قلم دا د الله نعمت دی ویل چې شی ولیکما د انسان تقدیر ولیکو د مخلوقات د تقدیرات ټول ولیکل چې مخکې درسونه کې دغه معنا لغوي او معنا اصطلاحي هغه انسانان چې په تقدیر کې خبرې کړي دي او د تقدیر فائدې او اقسام د تقدیر دا ټول بیان شوی دي دی ولیکل بدا قلم د پیدایش نو وروسته دي مخلوقات د زمکو اسمانونو د پیدایش مسله برابر کړه دا رب العالمین جوړ کړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رب العالمین عرش مخکې بده اوبو باندې و ابن کثیر فرمایي چې زمنګ الله به پاګه باندې باد راوالو زونه دغه نه ولګیو چې شو د نور زمکا د نور بل چې منجمد شوي کلک شوي د لګینه بر اسمانونو جوړ کړو دغه تشکیل د دینور شو نه به د زمکه مسله به شکل د زمکو اسمانونو جوړ شوی د پاسه به کرسی او پاګه باندې زمنګ رب العالمین عرش الله رب عزت د عرش سره ضرورت نه لري خو لیکن دې کې زمونږ الله عظمت دی چې دا عرش څومره دی ان شاء الله کله په دې باندې خبره کوو د څه شي نه جوړ دی او دا څومره ستنې لري او دا ارستنې ټول څومره وګدواله د یو کو نظر بل کو پورې دی به څومره اندازه را او د عرش رب العالمین څومره ملائک مقرر کړي دي او د اقم ملائکو قطو اندازو مقدار څومره دی رسول الله فرمایي چې د غد د نرمینه تر وګي پورې تقریبا وسو وکاله دغه مسله دومره لوی مخلوق بل وخت کې دا راځي چې د شي ملائکه دي شي وګه د عرش نه د پیلانې تحت السرا کې 500 کاله ورسته به الله رب العزت اسمانونو او د اسماء کې دا شي نه جوړ کړه دغه بیره خوراکونو تنظیم برابر کې او د سکاکا د بوټو د حیواناتو تقریبا بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده چې اتل الزرع انواع د حیواناتو الله رب العزت به پیدا کړه څو وی لزرع دا شیونه الله رب العزت د اسمانونو د پیدایش نورسته پیدا کړ په جدا جدا ترتیبونو باندې څه په یو څه بل د دې د خوراک مسله رب العالمین برابر کړ وی ویل هر یو شی چې به مقدار د په اندازه باندې دی هوا په اندازه باندې د زمکو اسمانونو د پیدایش په اندازه باندې د اوبو اندازه د غیاګانو خپل اندازه د حیواناتو د انسانانو د جناتو خپل اندازه د شي بنې چې شری په وجه کې زیات پاتې شي او بل د کم پاتې شي دا څومره اوبه چې انسان ګوري او دا څومره بارانونه چې ګوري او دا څومره ګردونه چې ګوري او بادونه چې ګوري دا ټول څنګه الله په اندازه پیدا کړی دي مقدار علم الله سره دی نباتات پیدا کړی تقریبا شي 8000 انواع جدا جدا بوټي اهل المدارک کړی دي چې دا پیدا کړ څنګه الله د وجه ضرورت نه به په دې دوه ورځو کې د اسمکو اسمانونو سورې قاف کې الله رب عزت دغه مسله ذکر کړې ده د پیدا کړه امام قرطبي رحمه الله فرمایي په دې کې اشاره ده چې څنګه الله په دې باندې قادر چې دا په سکند کې ارڅ پیدا کړي بلکې دغه نه مخ کې لیکن مقصد به دا و چې آدم علیه السلام اولاده لکه څنګه رب العالمین د اسمکو اسمانونو په دې شپږ ورځو کې پیدا کړی دي نو تاسو د دنیا د ژوند کوي خو لیکن ډېر په دمه دمه باندې تعجب وکړي نه کوي اهل المدارک لري دي چې د انسانانو د پیدایش نه مخکې د اسمکو اسمانونو چې الله پیدا کړ د دوړ مابه کې تقریبا د لس کرب په اندازه باندې یا د 15 ارب کالو په اندازه باندې وخت او اندازه تیر شوی ده دا اوسه غشاله معلومات کی چې هغه د ریزیو د حساب سره واقفي من نو رب العالمین د اسمانونو پیدا کړ لس کربا یا 15 ارب کاله مخکې اسمان پیدا کړ اوس په مې پیدا کړ په دې کې د شوی نه پیدا کړ سره د دین قرآن کې رب العالمین فرمایي چې نه بګی چرته تغییر شته نه بګی چرته سوریش تري نه بګی چرته بل انقلاب شته نه بل مسله قیامت لنجدي بس منګ الله د عرش به وران سوره رحمان کې الله فرمایي د اسمانونو بده شي لکه رنگینه وړای او کله فرمایي د شي برو بهيږي لکه څنګه د شګو د ډیره کې بهيږي یا د تیلو د اخیری لند برو غرزيږي زره زره ټوټه ټوټه بشي دا دلیل به دې باندې چاول رب العالمین
کور جوړ کې دغه نور سره انسان مسله برابرې سورہ بقره کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی الله اسمانونه پیدا کړو زمکه پیدا کړو بیا باقي کې د انسان پیدایش کې به مرتضی خبره کړو چې اعبدوا ربکم د خپل رب بندګي وکړي په عقیده توحید باندې دې به راوسو یو ورځ کې درې چې ملائکه به امر وکړي چې تاسو خاور راوړئ د ملائکه شمیر به وسره شي اصل کې درې موسی علیه السلام رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا ربي من معك في السماء زما رب سره بر اسمانونو کې څوک دي وی ویلې چې ملائکه دي زما ملائکه وی رب دې بشمیر څومره وی دولس قومه وی د یو قوم شمیر به څومره وی په دې اسمه کې چې دا څومره شي کې د خاورې دي دا ذرات چې حساب کې د یو قوم شمیر دومره دی نو دا ولس قوم چې جمع شي دا به څومره د یو جبريل شپږ سو وزري دی د شي وزري چې چرته یو وزر کولو کې رسول الله فرمایي مشرق او مغرب دا ټول لاندې کوي خاورې راوړل به باغی رب العالمین وبو اشولې او حدیث کې راځي چې رب العالمین په خپل لاسونو باندې دا واغله خلقت بيدي دا په خپل لاس باندې به پیدا کې اکرام له د انسان د اکرام د پاره د رسول الله په سیرت کې د آدم علیه السلام په پیدایش کې به د عقیدې مثلا بیانېږي هغه دا چې د قران او سنت نه څومره صفات د رب العالمین موږ تاسو زده کړې دي موږ په ایمان موږ به منو بغیر تعویل او تشبیه او تحریف نه به تعویل کوو نه به تشبیه کوو چې لکه ید مراد قدرت دی او پلانې دی او پلانې په خپل لاسونه باندې پیدا کړي دین ورسره به آدم علیه السلام کلبوتی برابر کړي کله څنګه الله فرمایي د خاور نه پیدا کړي کله وې د خټ نه پیدا کړي کله وې د دې کودونی نه بدبوغونه به پیدا شو جنت کې به آدم علیه السلام د کلبوت پروت لیکن روح پکې نه و ای خدای شوی و زمونږ رب العالمین د سنو د کو درې د خلی درې د سره د سرغو د غاخونو د شبي دنه په بدن کې چې دا کم ترتیب دی دا ټول الله رب العزت په خپل برابر کړي د دې وجه قرآن کې رب العالمین فرمایي چې حل اتا راغلی و په دې انسان باندې د شي وخت چې هیڅ هم دانه معنا ده چا په جندلم نه چې د انسان څوک دی او څوک نه دی او شکل پیدا شي چې زموږ رب العالمین مقابله شروع شي کله الله نه انکار وکړي لکه عام دهریو چې انکار وکړي چې الله شته نه کله برخداران رب العالمین سره شریکان جوړ کړي چې الله دې سره دا برخه ور کړی دی بل دا برخه ور کړی دی بل دا کله شیطان رب العالمین سره شریک جوړ کړي چې الله د خیر مالک دی او د شر کله ملائکه الله لورین وګڼي کله جنات یو حدیث کې دوه خبرې راغلي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوله خبره دا بیان کړې ده كنت نبيا وزنبيوما وآدم بين الروح والجسد او كما قال آدم علیه الصلاه والسلام چې د ما بین د روح او جسد کې ومانه ده زله پیدا شوی نو ملائکه رب العالمین زماره تقدیر مسله برابر کړی و چې د اخر زمانی رسول برازي محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام دا مقصد بنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند دیو دا زمونږ د نبی اکرام دی چې د ټولو انبیو د ټولو انسانانو مخکې دا پیدا شو په دې ټول بشریت کې په دې ټول انسانانو کې په دې ټول مخلوقاتو کې په دې جناتو کې عظیم انسان او د لوی اخلاق او د لوی مرتبه ول انسان چې د هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی دا الله پیدا کړي به د جناتو مسله برابر کړه زموږ د پیدایش مخکې به د زمکه باندې جنات آباد و پیرین دور رب العالمین پیدا کړه اې چې کله بغاوتونه شروع کړه الله بس ملائکه راولېږي چې عیسی غوران کې نه ابلیس علیه لعنت هم د ملائکه سره یک قیدو یې د هغه په تایید چودر د خور سره کې حسد راغی د څنګه الله د ور نه پیدا کړی د مخلوق دغه اختلاف د چې دا جنت لجو کې بنسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي صحیح قول په اقوال د علماو کې دا چې دا مکلف دی دا به جنت لورځي نه به سوال دا ورځي چې دا جهنم لاله شي دا په خپل د ور نه پیدا دي یو جواب در چې څنګه الله به د ور کې د شي طاقت پیدا کی چې د بدن نور باندې وسوځي لکه موږ هم د خاور نه پیدا یو دا کفتم لیکن انسان چې پیرول نشته درد محسوسي دیم جواب خطیب شربینی فرمایي چې رب العالمین بد دي انسانان د جناتو د اندامونو په شان د غوګو کې او د ډوګو کې او د غینو وسوي په دې ور باندې معذب دې پیدا کړ ځکه درې قسم مخلوق دي یو انسانان چې هغه بلار آدم علیه السلام نومېږي
دویم جنات چې دغه پلار ابوالجان او دریم شیطانان چې دغه پلار ابلیس یا دا معنی چې د جنات او شیطانانو ټول پلار ابلیس دی لیکن چې کوم غیر مسلم دغه شیطانانو چې کوم مسلمانان دغه جنات اره طبقه به دوی کې شته شعبی سے فرمایي چې بده کې معتزله مشته جهمیه مشته مسلمانانو به کې شو غیر مسلمان به کې شته دا څنګه الله پیدا کړو ابلیس به کې دا اختیار چې دا په جنت کې ګرځیدو راګرځیدو بار باندې دور راتلو د آدم علیه السلام دا بدن شکل ولیدو چې دا ډډو نو وی ویلې وې کچر رب العالمین مال د طاقت راکې چې بده باندې مسلط شم دا وړې سر گمراه کا ځکه ډډ دی دا خلقا پیدا کړی شو یې ډډ اول نه اراده بدلې وي او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی دي چې زه بنده په ګمان باندې ما د چونګې په الله باندې غلط ګمان ورولرلو که چیرته مال الله طاقت راکې په دې ادم باندې زبدا گمراه کوم نو یقینا به هغه کارونه د شروع کړل دا به زه له سوال راځي چې شیطان او دغه اولاد الله ولې په موږ باندې مسلط کړي دي یو جوابدار چې الله موږ امتحان کې چولې چې داخله کې منیو کني منی دویم زمونږ د فرید رب العالمین لا خوخيږي چې ابلیس کله موږ دوکه کې یم په یوځای کې خطا کې او موږ د خپل الله لایسته تملق کو فریدونه کو د رب العالمین له خوخه راځي دریم دی وجنه چې انسان شریع اسکار استعمال کې چې کوم قران او سنت خو دلی تقریبا 15 شو اذان د سوره بقره ده د قران مجلس دی آیت کرسی ویل د سوره بقره د ورسنی ایتونه همیشه په داسې ګرځیدل ذکر د رب العالمین د ورسنی سورته ویل زیات خوراک او ساګ نه ځان ساتل زیات قبول نه ځان ساتل لا اله الا الله ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل د سوره حدید ابتدایي آیتونه زمونږ د رب العالمین معرفت په الله باندې کامل ایمان د الله په کارونو باندې رضا رښتیا ویل اخلاص په ځان کې پیدا کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر ګناهونه پر خدای په قران کریم کې سوچ دغه کارونه تر څو پورې انسان استعمال کې د ابلیس نه بچ شي نو ابلیس بچتلو د آدم علیه السلام دا ډانچه به چوري دا وی ورکه په دې باندې چرته مال الله طاقت راکې زبدا زردو کا کما زمونږ الله به به روح واچو حدیث کې راځي من روحي د الله یو خاص روحو د دې باره کې بدوم علم موږ تاسو لرو چې د رب العالمین په بدن کې د شی یو حس پیدا کی د شی شپ کې وردنه کې چې موږ په سترګو باندې وینو نه لیکن دغه د وجنه انسان جوړي کې صحیح کله چې روح ته اوجنه ایسه د انسان په بدبویان شروع کې او دا خراب شي مړ شي اگر کو علماء د باره کې ډیر تفصیل لیکل دي چې دا څه مطلب خودم اجمالی علم لرل پکار دي به د انسان د بدن د دوه شی نه جوړ دی یو د انسان بدن او بل د انسان روح د بدن د غذا چې د خوراک او څښاک او د روح غذا چې د قرآن او سنت لکه نستله کله چې انسان د دوه غذاګان راځي منه کې دا به همیشه پریشان وي خوراک څخه کول لیکن د قرآن او سنت لوري ګرځي ته بخپای او چې د قرآن او سنت په مجلسونو کې کینی لیکن خوراک څخه نه کې به انسان له پریشانی تر څو پورې چې د روح بدن د دې دوه لپاره غذا انسان برابر کې یو حلال خوراک او بل د قرآن او سنت تربیته دا چې انسان وږي څنګه الله برابر کې انسان له بل هیڅ باندې خوشالي نه شي واده دین چې هغه الله په دین باندې خوشاله شي نه به بزیناونه باندې خوشالي کوي نه په خوش پرستی باندې نه په بل حتی په خپل بیبي باندې ځکه دام د معمولی وخت د پر لذتونه او خوندونه چې انسان مرشي به ختم به زمونږ الله د آدم علیه السلام د چبي بوختینه حوارز الله نه پیدا کړه اثر کې راځي چې کله پیدا شو وروي کته نو بده کې استراب راغی قرطبی را نقل کړي ورته وی ویل چې خلقت الیک لتسكن الیا ویزه تعالی پیدا شوی مچ ته مال آرام او سکون حاصل کی اهل علم فرمایي وینارینه د خاورنه پیدا دي ځکه وداغه تعلق د زمکه سره دی زنانه چې دغه د انسان د پختنه پیدا راغه غوړ چې نارینه په کم کیفیت باندې ځانه جوړ کې ډولي کی ټول مسله دغه خپل خاوند آدم علیه السلام د رب العالمین د عراق علاقه راکته کې د آدم علیه السلام د ټول بدن په ټول دنیا کې تقسیم شوی دی د پوندې علاقه د عراق د زمکه نه جوړه شوې ده ال تراغه ځکه دا قوي قوي خلک دي د عراق خلک ال د شکل راکته شو نو تر لاسو پیړۍ پورې د آدم علیه السلام د بچی ټول نیکانو توحید والا که خلک و دنیا علیه السلام په وخت کې ایسه به فسادونه پیدا شو لیکن د لس پیړۍ کې دا ټول چې کوي واځي قابل کله قرانه راغی هغه په دې کیفیت حابل او قابل دې دوړو صدقه وکړه
یو د حلال مال نه بل چې د ریا په کې وکړو یو قبول شو د بل قبول نه شو ور به برنه راغی ایسه غوي وخړو ختمه به کړه دای وجه زموږ د امت خصوصیت دي چې صدقې غنیمتونه دا موږ تقسیمو دا ور سو زینا نو حسد راغی کې نه راغله نو ایسه ورانه دا وږي چې هغه قتل کې رسول الله فرمایي تر ورځ قیامت پورې چې څومره ناروا قتلونه کیږي په دې ټولو کې قابل دي خلکو سره شریک دي ځکه غلط بنیاد ویجاره کې خو دا ورور به ځان سره ګرځو تر دې پورې چې کارګر هغه شاته پن کولې ایسه به د خپل ور د پر کې پاره کیفیت باندې قرطبي دا هم لیکلی دی چې اول حسد په اسمانونو کې هغه ابلیس د آدم علیه السلام سره کړی دی لاندې قابل د حابل سره د نوح علیه السلام په وخت کې ایسه خلکو شرک شروع کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه ټول مسله ذکر کړی دا یو پنځه بګینه کان خلکو دا غوي مرګ چې کله وشو ابلیس راغی ورغه تصویران جوړ کړي تصویران جوړ کړو به دغه نه بوتان جوړ کړو حتی تر دې پورې چې به دغه د روحونو بندګي به کوله یا دول به پکې یا دغه د بوتانو بندګي به کوله یا دول به پکې هغه خلک الله نبی وسیله کې پیش کړو چې دا موږ رب العالمین له وسیله کې پیش کوو د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کفر او شرک په هغه وخت کې راځي چې کله بت پرستی او تصویران شروع شي زمونږ د محمد رسول الله تشبیه د نوح علیه السلام سره ده یو خود دی وجنه چې هغه د بت پرست قوم په مقابل کې راغلی او زمونږ نبی راغلی دی هغه په دین د اسلام باندې ډیر تکالیف برداشت کړي دي او زمونږ رسول الله برداشت کړي دي بلکې زمونږ نبی دا هغه هم زیاته او په شرک باندې رب العالمین خپکیږي د الله نشو بل چر مدد شویل رکوع کول سجده کول تما امید شرک د منه د تعلق د رب العالمین نه کټو د بل چا سره پیوسته یوزي الله په نوح علیه السلام راولېو او هغه د دې خلکو په خلاف باندې تحریک شروع کړي دعوتونه شروع کړي انفرادي او جهري او د شپې او د ورځې حتی تر دې پورې چې به وکاسه مسلمانان شو نه نیم سو وکاله کی درې په نوح علیه السلام بچین نارینا دوی لوريانه وي دوی مور پلارو بعض علماء اتیا کسان ذکر کړي خو لیکن شربینی رحمه الله یو موقوف روایت دا کسان ذکر کړي دي دا یقینا اوچت جهاد ته اوچت دعوت او سره د دینه چې دا نبیم دی فصیح هم دی تقوا پکې دا موږ له پکې دا تربیت دی چې اے رسول الله امت تاسو به دعوت کوي که څوک منی کني منی لیکن رستکیږي باندې خپل دعوت بجاری ساتي نو امیدي باندې کوي زمونږ الله به دې قوم باندې عذاب راوځي ځکه هغه ورته کیرا وکړه درجه په دې مشکور باندې عذاب راغی سره عاشوری په لسم باندې الله رب العزت دوی نجات ورکړي او هغه خلک برباد شو دونه علیه السلام بچ کېدل د موسی علیه السلام بچ کېدل حدیث کې راځي بخاری کې د حسین رضی الله عنه شهادت وغیرہ دا ټول په دې لسم باندې راغلي بدر الدین عینی کې ډېر واقعات هغه ذکر کړی دي عمدۃ القاری کې عینی شبا چې په دې باندې دا کار شوی او دا کار شوی او دا ابن قیم فرمایي چې د نوح علیه السلام د درې بچي حامه سام یافس دا پاتې شول د سام په اولاد کې عرب فارس او رومیان رالل دا ډېر ښه خلک دي او ښه خلک دي د حام په اولاد کې قبطیان را د کوم چې فرعونین دي بربر یو قوم دي او د سودان والا خلک د یافس په اولاد کې چې دا ډېر بخیره خلک و دي کې یجوج ماجوج وغیرہ دا خلک رالل ثقلاب دي ابن قیم فرمایي چې کله هر کله د یافس داغه په اولاد کې خراب خلک رااله وجه دا و چې د پلرونو کې نقصانونه رااله او قانون دار چې کله د چا په پلار کې نقصان یې ایسه داغه بچی کې به داغه نقصان پیدا کیږي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا تجربه ذکر کړی دا وې د ډیرو نیکانو علماو بچی ایسه الله خراب وکړي او د ډیرو خراب انسانانو بچی هغه نیکانو وکړي دا وجه سره په دې مليانو کې بعضی مرزونه دي باطنی بچی کې اثر پریوزي او په دې عوامو کې د دین سره محبت دی او مینه ده ایسه دغه اثر په دې بچی باندې ور پریوزي نو د نوح علیه السلام د درې بچی چې سام دغه نه عرب رومین فارس والا حام چې دغه نه بربر قبطیان او سودان والا او یافس چې دغه نه ثقلب او یجوج او ماجوج او داخله کا تر دې پورې د تاریخ مسله سره نبی کریم علیه السلام د پیدایش مخکې دا مسله ورسېده ان شاء الله بل چرشه به ورځ باندې دا خبره بیانېږي چې نبی کریم علیه السلام ولې رب العالمین په عربو کې راولېګو عربو کې کوم استعدادونه دي الله رب العزت زموږ سره محبت د محمد رسول الله سره پیدا کړي